ملګرو دا ته وینئ دا کور چې دی پر 4 ګلۍ پروت دی کارنر دی مین په مرده کاریز روډ سره راغلی د شاهین میداني سلوړ او د لیوي چک پوسټ راکښته پر دا ځای کې مین پر 4 کارنر پروت دی ټوله پخې بنګلې کورونه دي په ډېر ښایسته لوکیشن دی او 22,000 فوټه انتقالي ځای دی داسې دی دا بیټک دی ته وینئ ملګرو دا بیټک دی ښه ګراسیک ستا ښه برنډک ستا اور د نن ډېر وی آی پي بیټک جوړ دی اور ټوټل لرګی اور اوریجنل RCC کار کې سوی دا ته وینئ ډېر ښایسته په ډېر ښایسته انداز جوړ دی او د دې علاوه د دې سره وتلې 2 واشروم هم کې سته اټیچ نه دي نو بس سیټ دی سپریټ دی دا وینئ ملګرو دا بیټک دی دا واشرومونه دي مکمل RCC پټیل ماربل دا لګېدلي دي دا د کور گیټ دی د نن په سلایډینګ والا گیټ مو جوړ کړی دی سلایډ دا د کور د داخلېدو گیټ دی او دا د کور د وتلو گیټ دی دا د کور صحن دی دا ته وینئ ډېر ښه ګراسیان هم کې جوړې کړي دي ښه برمک سته ټوبیل سته 4 په 4 کې دا کور جوړ دی دا ته وینئ ملګرو دا یوه کمره ده چې دا زموږ د مور کمره ده RCC او دا ډېره غټه کمره ده ته وینئ دنیا غټې کړکیانې پرتې دي او دا اټیچ باتروم دی واشروم دی نو دا ته وینئ دا اوس 2 پلاټ دی یو لاندې ته خانې دي لوړې کمرې 4 دي لاندې 4 ته خانې دي زه ته اوس د ښکاره کوم یوه کمره به د ښکاره کړم دا کمره یوه ده چې دا RCC کمره ده مکمل فرنیچر هر څه کې لګېدلي دي اټیچ باتروم هم کې سته دا وینئ دا داسې خلاص کې بیا دننه دي کې اټیچ باتروم دی ماربل ټیل هر څه لګېدلي دي اور دا 2مه کمره ده دا د تیخانو پر سر باندې دا کمرې دي سمپل ښایسته غټ کمرې دي دا 3مه کمره 4مه کمره نه ښکاره 3مه هم ښکاره کړه نو دا وینئ دا بل پلاټ دی سیم دغه رقم جوړ دی پر دې پر سر باندې نورې کمرې بیا جوړېږي خو موږ جوړې کړي نه دي هغه بګس موږ بند راولي دي زموږ په استعمال کې نه دي دا رقم تیخانې دي هغسې کم نورې ولې دا تیخانې د سورشواس دا هغه تیخانې نه دي چې هغه د یو رقم د خلکو سینه پس نه انسان کېده نو دا غټې برنډې دي چې دا که څوک سوچ نه کوي چې دا تیخانې دي دا غټې کمرې دي اټیچ باترومونه دي ته وینئ ملګرو اور سیم هغونې سایز دي کوم چې لوړې کمرې دا برنډه ده اور دوی د خوا څخه د 2 زینې پره شوي دي غټ پراخ یوه دا پره شوی سوی دی یوه دا بل سیټ ته اوس زه د ښکاره کوم دا پره شوی سوی دی او په نان کې سته اور موږ ګس لوړې دونې استعمالو نه کړل د لاندې خانې دونې ټنډه دي په د سره ګرمي کې سته یو پنکه ولګوي انسان یخ کېږي شړی پر ځان اچول سوي دا بل پلاټ دی د خانې دی دا موږ بند درولې دي کچرې مچرې مې غورځولې رنګ بنګ نه دي کړی داسې دي مکمل 4 کمرې دي هغه رقم اوس مې ښکاره کړي دا 2 پلاټ د تیخانو دي خو پر سر یې نورې 4 کمرې جوړېږي کله بل پلاټ سي وو خو اوس جوړې سوي نه دي ولې زموږ د استعمال نه دي زموږ کور کوچنی دي دا وینئ دا مکمل کمرې دي زه ښکاره کوم صفر رنګ غواړي خو زموږ په استعمال کې نه دي دا ډېر عمر کېږي د دې پر سر دا RCC دي ټول RCC دي دا وینئ د بیمان RCC ګرده وینئ داسې دي شمسیانې دي ټوټل کور په 24 غنټې بجلي دا شمسیانې ورکوي اور د بازار بجلي ده دا د بازار اریا ده د بایپاس راکښته بازار خواته دی دا ولې دا سیټي اریا ده دا ښه ګراسي تالابونه غټ تالاب دا تو ټینکۍ دا ټول صحن دی د کور غټ اویلې لري زه ته اوس بل شی د ښکاره کوم پر داسې ځینوس وختلی د دا پلاټ پر سر باندې پر داسې ځینوس اوس راوختلی ته راځئ زه ښکاره کړم دغه یوه د مور کمره اور د بیټک برنډې غټ چت دی شاوخوا چاردیوالي RCC بیمانو سره راپورته شوې ده 1 نمبر خښته کې په دې کې یو شی هم کمزوري د کور دپاره هم جوړ کړی دی ډېر VIP جوړ دی دا ټوټل په دې کې یو باتروم هم سته باتروم اټیچ وسخانه ده سته داسې راوختلی دا 2 چت دی دا 2 چت ډېر غټ دی په دې کې تقریبا 100,000 کسانه ځایږي اوس خالي دا ډوډۍ موډۍ ورکوي دا 2 چتانو پر دا ویلې باندې ډېر غټ ځای دی دا غټ بیمان سره مکمل غټ دیوالونه دي چت دي دا تی وینئ دا غټ چت وینئ دا ګرد سیسټم دی ډېر غټ دا مخامخ حاجي صاحب مدرسه ده لوړه دا کورونه شاوخوا بنګلي دا مخامخ د شمشوزي د هغو بنګلي دي د حافظ صمد صاحب کور دی د حافظ صمد صاحب مدرسه د څنګ ته ډېر ښه VIP جوړ دی
د جنسیم کور دی، ډېر ښه همسایګان مو دي. دا سولر ټیوبویل دی، دا ته اوبه ویني څومره ښایسته اوبه را روان دي. اتو ټینکي تالاب دی مکمل. دا کوم تالاب پر سر ګرد ما RCC جوړ شوی دی. دا انسان کوچنیان دي، دا دي ګرځي د تی ویني په دې کې دا کالي پر وایسي بل شي پر دا ویني. دا دوه کمرې الاده جلا ما جوړې کړي دي. په دې کې ټیل ګارډر دی، ډېر VIP ښایسته کمرې مې جوړې کړي دي. په دې کې اټیچ باتروم دی او دا برنډه ده. او د دې علاوه دننه کچن د ښکار کوم ډېر غټ کچن دی، ښایسته VIP کچن دی، غټ کړکیانې کې لګېدلي دي، خاص د لرګي ده. دا ویني ښایسته کچن دی، خپل ټینکۍ، خپل د لوښو پرېولو ځای، هر څه په دې کې موجود دي. دا ته ویني زموږ ګلو، دا کچن سو. نو د کچن څخه بعد کې ډېر خلک بیا شوق یې د غواو د حیوانانو د دې شوق لري. نو هغه کې هم کمرې جوړې دوې دانې د غوا کمرې دي، هم ښه زبردسته په ګارډر وو، په پلاکو جوړې دي، دوې کمرې دي. او غټ دا هال هم ورسره دی، دا هال هم ورسره دی. دا دنن دوې کمرې سولې، دا هال د ده لپاره چې ګرمي د باندې غوا دروه او خپل حویلي او خپل سیسټم لري. او په دې کې تقریبا د